السلام علیکم پښتو ستاره په چینل کې درته خلکلې وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو ډېر زیات ظلم شوی، ډېر زیات افسوسناکه، ډېر زیات دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. تېره ورځ یو ظالم خاوند خپله ښځه او 3 ماشومان بچي په چاړه باندې الار کړه او ډېر زیات په بد حال سره یې قتل کړو. دغه ظالم خاوند داسې کار ولې وکړو چې خپله ښځه یې الاره کړه او خپل 3 ماشومان بچي هم په چاړه باندې الار کړه او دغه 4 ونه کسان یې ډېر زیات په بد حال سره قتل کړو. څنګه یې قتل کړو، په کومه طریقه باندې قتل کړو، دغه ظالم خاوند داسې کار ولې وکړو، ټول معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ. نشان خامخا وخی زموږ خریواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو مینوالو زه په ځای باندې ظلمونه شروع دي. یو ډېر زیات افسوسناکه، ډېر زیات دردناکه واقعه مخې ته شوې ده چې تېره ورځ یو ظالم بدبخته خاوند خپله ښځه او 3 ماشومان بچي په چاړه باندې حلال کړو او ډېر زیات په بد حال سره یې قتل کړو. په څه وجه باندې قتل کړه، ظالم خاوند داسې کار ولې وکړو چې خپله ښځه یې په چاړه باندې حلاله کړه او خپل 3 ماشومان بچي. دوستانو چې بچي خلکو ته ډېر زیات ګران وي، بچي د مور او پلار د زړه ټوټې وي، خو هغه بچي نن د چاړه د الارو ښکار شول او ډېر زیات په بد حال سره قتل کړای شول. اخر دغه بچو داسې کوم هغه د ګناه کړې وه چې دغه بچو دومره ظلم وکړو چې خپله ښځه یعنې خپله ښځه او 3 ماشومان بچي دغه ظالم الار کړو. دوستانو دغه بچي په کومه طریقه باندې الار کړو. دوستانو دغه بچي او دغه ښځې اول نیولي دي، دوی اول تشدد کړی، دوی باندې اول ډېر زیات ظلم کړی، ډېر زیات یې وهلي دي. بیا د وهلو نه بعد د هغه تشدد کولو نه بعد دغه ظالم په خپله ښځه او بچو باندې ډېر زیات ظلم کړی دی. د هغه ظلم نه بعد بیا ډېر زیات په بد حال سره قتل کړي دي. دوستانو موږ ټول تاسو ته دا ګزارش کوو چې تاسو داسې قسمه کارونه مه کوئ چې په هغې باندې بیا تاسو په خپله ستومانوئ او بل څوک هم ستومانه کوئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ. نشان ورسره مخه ووهئ. زموږ خریواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.